السياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والحفظ لحدود الله والإيمان يو پاتې ده هغه به پکې صلات ته غالبا نهي عن المنکر شابه دو په دې کې دي الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر نو لس په سورته براءت کې الله پاک ذکر کړی دي او لس په سورته احزاب کې الله پاک ذکر کړی دي سورته احزاب کې د دې نه شروع کړی دي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات نو یو اسلام دی بل ایمان دی بل قنوت دی بل صدق دی بل صبر دی بل خشوع دی او بل چې د تصدق دی بل صيام دی بل الحفظ للفروج دی بل الحفظ للذکر دی نه الحفظ للفروج بل اخر کې و ذکر دی ذکر نه و ذکر دا لس په سورته احزاب کې الله پاک ذکر کړی دی او په سورته مؤمنین کې الله پاک لس داسې ذکر کړی دی یو ایمان ده بل خشوع ده بل اعراض عن اللغو ده بل زکات ده بل الحفظ للفروج ده الا على الازواج والاماء الحفظ للفروج الا على الازواج والاماء دا درې کېږي خپل فرج ساته د خپل بیبینه مساته د خپل وینځنه مساته درې شو کنه د بل ځنه ساته دا یو د بیبینه مساته د دوا او د وینځنه مساته د درې نو درې دل تراغله او الرعايه للعهد والامانه عهد و امانت باندې وفاق ول دوداشو والمحافظه على الصلوات په منځونو باندې محافظت کول نو دا لشو نو دا دیرش خصال چې الله پاک په دې دریو سورتونو کې ذکر کړی دي نو دغه ترنه مراد دي نو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما چې کله دا په امتحان کې پاس شو نو الله پاک ورته فرمایل چې زتا ګرځوم د خلکو لپاره امام قال ومن ذريتي نو ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې ومن ذريتي یا الله پاک زما د اولاد نم ومن ذريتي دې ته عطف التلقين وای دا په دې جاعلوک کې په دې کافر عطف ده عطف التلقين تعریف هم زده عطف التلقين دې ته وایي عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر للإشارة إلى قصور في كلامه عطف كلام متكلم ده يوم متكلم كلام عطف کې على كلام متكلم آخر فكلام ده بل متكلم باندې اشاره الى قصور في كلامه اشاره کې چې ستا په کلام کې تقصیر ده دا خو په بندگانو کې عطف التلقين ده لکه ګوره داسې وایي عاشق الله وایي چې جاء زید زید راغلو دا د کلام شو کنه دی وایي جاء زید زید راغلو زه ورته وایم چې و عمر راغلو یوازې زید نه دی راغلی نو عطف کلام متکلم دا زما کلام عطف على كلام متكلم آخر دبل متكلم په کلام اشاره الى قصور في كلامه زورت اشاره کوم چې ستا په کلام کې تقصیر ده د الله په کلام کې بدا اشاره الى قصور في كلامه دا لري کې بس عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر د یو متکلم کلام عطف کا دبل متکلم په کلام نو دې ته عطف التلقين وایي نو دلته بم داسې کې ګوره اني جاعلک الله ویلي چې زتا ګرځون کې امام نو ابراهيم عليه السلام وي ومن ذريتي قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل ومن ذريتي دا په دې کور عطف کا یعنی زما د اولاد نم امامان جوړ کا زما په اولاد کې امامان پیدا کا ومن ذريتي یعنی اجعل من ذريتي اماما في كل عصر لیکن راجح معنا دا نخکاری ځکه چې ومن ذریتی په کور عطف کې نو د جاعلو لاندې به داخلي د الله د طرف نه به اخباري او دلته دا د دعا ده اخبار نه دی بلکې دعا ده نو دعا پکې مقدره کا امر پکې مقدر کا چې وجعل من ذریتی اماما فی کل عصر یا الله پاک زما د اولاد نم امامان جوړ کا په هر زمانہ کې قال لا ينال عهد الظالمين الله پاک ورته فرمایل چې نه رسیږي زما عهد ظالمانو ته قرآن ډیر بلیغ کتاب دی موږ عام ترجمو کې دا اورو چې الله پاک د دعا قبول نه کړه ابراهيم عليه السلام ته تنبيه ورکړه چې ته په خپل اولاده کې امامان غواړي او ستا په اولاده کې خو به ظالمانو ته خو زه امامت نه ورکوم
همداسې موریدلی کنه داسې صحیح نه ده الله پاک د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه ابراهیم علیه السلام داسې ویلو ومن ذریتی من د تبعیض ذکر کړو یا الله پاک زما اولادونو کې به څه ظالمانی او څه بغیر ظالمانی نو هغه بعضی غیر ظالمان چې دی الله هغه امامان کا ابراهیم علیه السلام د ټول اولادونو لپاره دعا نه کړې د بعضو لپاره کړې ده د کوم بعضو لپاره کړې ده چې ظالمان نه نو ابراهیم علیه السلام د کلام د جملې مقصد دا دی چې یا الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو دا بعض اولادونه چې غیر ظالم دي یا الله دا امامان کا الله د جمله د دعا بالکل اومنله د دعا قبول کړه او په عجیب انداز قبول کړه بأبلغ وجه داسې ویل چې بالکل ټیک د ابراهیم لا ينال عهد الظالمین زما عهد بالامامت هغه ظالم ته نه رسیږي د غیر ظالم په حق کې ستا دعا قبول ده تم د غیر ظالم په حق کې دعا کړې ده او قبول هم شو د غیر ظالم په حق کې او ځکه قبول شو چې ظالم ته ځکه امامت نه ورکوي نو ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه بأبلغ وجه ابراهیم علیه السلام رعایت د ادب وکړو په دعا کې چې الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو یا الله غیر ظالم ته امامت ورکړه نو ابراهیم علیه السلام مبهم ذکر کړو الله پاک د هغه بعضو تعین مرته وکړو چې هغه غیر ظالم دی ځکه لا ینال عهد الظالمین نرسیږي زما عهد بالامامت ظالمانو ته متبادر د عهد د امامت نه نبوت دی د نبوت نه تعبیر په عهد باندې وکړو په دې کې دې خبره ته الله اشاره کوي چې انها امامه لا يقوم به الا من شاء الله من عباده د چا چې د الله سره عهد نه د الله د طرف نه ورته ملاو نشي نو دا کسبي شی نه دی د الله د طرف نه ملاويږي شیعاګان په دې آیات باندې استدلال کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر او حضرت عثمان دا درې وړه خلفای اربعه چې دوی د امامت حقدار نه وو د امامت حقدار نه وو ځکه نه وو چې دوی مسبوق به شرک وو دوی د شرک نه اسلام ته نقل شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شرک د دین نه توحید ته نقل شو حضرت عمر او حضرت عثمان هم داسې یعنی دوی مخکې شرک کړی دی او الله پاک فرمایي والشرک ظلم ان الشرك لظلم عظیم شرک چې دی ظلم عظیم دی نو دوی مخکې ظلم عظیم کړی دی د اسلام نه مخکې او ظالم ته الله امامت نه ورکوي لکه دې آیات کریمه کې الله فرمایي لا ينال عهد الظالمین ظالم ته الله امامت نه ورکوي نو دوی مخکې ظلم کړو ځکه شرک کړو نو دوی ته ځکه الله امامت نه ورکوي تاسو ورته جواب وکړو چې دلته د امامت نه نبوت مراد ده نبوت الله ظالم ته نه ورکوي نبوت الله دا چې چاته ورکوي چې بالکل شرک نه کړي نه قبل النبوت نه بعد النبوت نو د امامت نه نبوت څه مراد ده نبوت او یا دویم جواب ورته وکړه چې زه د شیعاګانو معنا امامت کبرا تر نه وایو خلافت نه ورکوي الله پاک ظالم ته خلافت ظالم ته په حالت د ظلم کې نه ورکوي په حالت د ظلم کې یعنی په حالت د شرک کې خلیفہ کوي نه په حالت د ظلم کې امامت نه ورکوي دوی خدا شرک پرې وکړي اسلام ته داخل شيو کامل عادلانو نو په حالت د عدل کې الله دوی ته خلافت ورکړي نو د ابراهیم علیه السلام واقعا په منځ کې راغله نور الله په خطاب د بنی اسرائیل سره کولو نو بنی اسرائیل ته الله پاک دا خبره ښکارا کوي چې ابراهیم علیه السلام ته الله امامت د انقیاد په وجه ورکړي نو بنی اسرائیل هم که الله ته منقاد شي نو د دنیا او د آخرت امامت به ورته ورکړي او که الله ته تابعدار نشي نو د دنیا او د آخرت امامت مفت نه ملاويږي دویم دا ده چې کعبه چې د ورسته د کعبه شریفه د لپاره تمهید لګي چې ابراهیم علیه السلام ته الله امام ویل د ټولي دنیا چې دا د ټولي دنیا امام دی نو د جوړه شوی کوټه دا به د ټولي دنیا د لپاره قبله وي ورسته د تحویل د قبله ذکر کوي نو مخکې الله ورته تمهید ذکر کوي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ یاد که هغه وخت الله پاک فرمایي جعلنا البيت چې ما وګرځوله اذ جعلنا البيت یاد که هغه وخت چې ما وګرځوله البيت د کعبه شریفه مثابتن نو مثابتن یا د ثواب نه ده او یا د ثواب نه ده
که د صوب نشي، صوب په معنا د رجوع سره ده، نو د مثابتا معنا به مرجعا زید رجوع. اذ جعلنا البيت مثابتا یعنی مرجعا زید رجوع، نو مثابتا د صوب نشو په معنا د رجوع. دویمه معنا ده مثابتا د ثواب نه ده، نو بیا به معنا دی جعلنا البيت مثابتا یعنی موضع ثواب، ما کعبه شریفه زید ثواب کړو. او دریمه معنا دا ده چې مثابتا په معنا د مجمعا سره کې زید را جمع کېدو. څلورمه معنا دا ده چې مثابتا په معنا د معاذن سره کې زید پنای. للناس د پاره د خلقو اکثر مفسرین موضع ثوابن باندې ترجمه کوي، زید ثوابونو د پاره د خلقو، و امنا او دامي وګرځولو زید امن د پاره د خلقو. کعبه شریفه می امن کړه، نو امنن صيغه د مصدر ده، مثابتن باندې عطف ده. مثابتن خو مفعول ثانی د پاره د جعلنا، نو امنن بم مفعول ثانی وي. مفعول ثانی خو په مفعول اول ور حملی، دلته امنن په البیت نه ور حمل کیږي ځکه حمل د صرف وصف په ذات راځي. نو دلته به تاسو دا وایي چې یا خو حمل مبالغتن دی لکه زید عدل، او یا به حذف د مضاف پکې کوي. و امنن یعنی موضع امن، دا زید امن دی. کعبه شریفه می زید امن کو، په دریو طریقو پکې امن دی. لسکانه من الخطف، څوک چې په حرم کې اوسېږي نو هغه د لوټمارۍ نه بالکل په امن وي. لسکانه من الخطف دا یو، او دارنګې لحجاجه من العذاب، څوک چې حج ته لاړ شي هغه په امن شي د عذاب نه، ځکه په حدیث کې راځي ان الحج يمحو ما قبله، حج چې د مخکینی ټول ګناهونه ختموي، غیر د حقوق العبادونه او غیر د حقوق مالیونه، نو ټول ګناهونه ختموي. دریمه معنی دا ده چې دا کعبه شریفه می امن کړو للجانی الملتجئ الیه من القتل، یو سړي جنایت وکړو او حرم شریف ته پناه ویوړه، نو ده په امن ده په حرم کې د قتل نه. دا د امام صاحب د لپاره دلیل دی. امام صاحب فرمایي چې یو سړی خارج الحرم قتل وکړي او د حرم شریف ته پناه ویسي، نو په حرم کې به دنه قصاص نه خلي، لیکن دلته ور باندې تنګی راولي، ډوډۍ او اوبه ور باندې بند کړي، د دې لپاره چې د مجبور شي د حرم نه ووځي، نو چې ووځي بیا به خارج الحرم ترنه قصاص واخلي. نو امنا للجاني الملتجئ الیه من القتل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، الله پاک فرمایونی سیتاسو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مصلن زید پر د منځ یعنی مکان الصلاه، د دینه هغه 2 رکعات بعد الطواف مراد دي، په مقام ابراهیم کې د ادا کیږي. وعهدنا الى ابراهیم، عهد چې کله متعدی په اله سره شي نو په معنا د توصیه سره، وعهدنا یعنی وصینا، مجازن امرم ترنه خستل شي. و امرنا، الله فرمای ما امر وکړ ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا، ان مفسر ده ځکه عهد متضمن ده معنا د قول لره. ان طهرا د دې قول تفسیر کوي، هغه دا چې تاسو پاک کوي بیت یا زما کوټه، للطائفین طواف کوون کولرا، والعاکفین او اعتکاف کوون کولرا، والركع السجود رکوع کوون کو سجده کوون کولرا. الطائفین والعاکفین په دې کې حرف عاطف ذکر کړو، والركع السجود کې حرف عاطف ذکر نه کړو. په دې کې وجه دا ده چې الطائفین والعاکفین طواف او اعتکاف دو جدا مستقل عبادتونه دي، او الركع السجود دا دواړه مستقل عبادتونه نه دي بلکې دواړه د مون اجزا دي، د یو عبادت 2 اجزا دي. نو ځکه الله دلته حرف عاطف ذکر نه کړ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد که هغه وخت چې فرمایلی ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا الله پاک وګرځوا هذا دا مکه مکرمه بلدن خار، داسې خار آمنا چې په امن خاري. هذا د دې لپاره مشارون الیها څوک دی؟ د دې لپاره مشارون الیها وادي ده. الوادي، وادي د دې په مخکینی آیات کې ذکر شوی ده. یو آیات کې داسې راځي ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا الله پاک ما خپل اولاد وسولو بواد غیر ذی زرع
پداسې وادي کې پداسې دشته کې غیر ذی زرع چې بوټي پکې نو هغه وادي مشار الیه او هاذا ورته اسم اشاره رب اجعل هذا یعنی هذا الوادي یا الله وګرځو دغه وادي غیر ذی زرع بلدن دا خار کا آمنن او په امن خار کا په دې آیات کریمه کې الله پاک دوړه نکری ذکر کړي بلدن آمنا په بل ځکه الله پاک داسي وایي رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد معرفه ذکر کړي او دلته بلدن نکره ذکر کړي د دې وجه دا ده چې دا دعا په هغه وخت کې شوی و چې کله دا دشته و سپیره دشته و یو دکانم پکې نو یو کورم پکې نو الله پاک ابراهیم علیه السلام دو دعاګانې وکړي یا الله پاک دغه وادي دا دشته خار کا او چې خار دې کړه نو په امن کا دو دعاګانې وکړي چې الله پاک خار ته نه جوړ کا او د امن خار ته نه جوړ کا نو دلته دعا د بلدیت مع الامن شوی ده یوازې د بلدیت دعا نه ده شوی یوازې د امن دعا نه ده شوی بلکې د بلدیت مع الامن ورسته بیا دا خار شو چې خار شو بیا دویمه دعا وکړه ابراهیم علیه السلام چې رب اجعل هذا البلد آمنا الته یوازې د امن دعا ده د بلدیت دعا نه ده ځکه تیار خار شوی نو الته معرفه ذکر کړه رب اجعل هذا البلد یا الله دا کوم شی چې د خار کړی دی خار دې ترې نه جوړ کړی دی اوس د خاروالي د دعا ضرورت خو نشته اوس د امنوالي د دعا ضرورت دی نو یا الله اوس په امن کړه نو دا مخکې د دې نه دعا و چې خار نو او هغه وروسته د هغې نه ده چې کله خار شو رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله وګرځوه دا خار آمنا په امن باندې ورزق اهله من الثمرات او یا الله پاک رزق ورکړه دې اهل ته من الثمرات د میوونه د مختلفو میوونه یا الله پاک دوی ته رزق ورکړه من آمن منهم دا بدل ده د من اهلهینا د اهلهونه بدل ده بدل البعض ورزق اهله یا الله ټول اهل ته رزق ورکړه ورسته ورته متوجه شو من امانته پکې رزق ورکړه ځکه په اهله کې به من امنوي او من لم يؤمن بوي نو یا الله پاک من امانته پکې رزق ورکړه د خیال دو چې دا رزق بم داسې وی لکه نبوت خو الله ظالم ته نه ورکوي غیر ظالم ته ورکوي نو رزق بم الله پاک ظالم ته نه ورکوي غیر ظالم ته به ورکوي نو دلته د من امانه هغه چاته ورکړه چې د دوی نه ایمان راوړي په الله او ورځ اخرنۍ قال الله پاک ورته فرمایل چې د رزق او د نبوت په مابین کې فرق دی رزق ظالم او غیر ظالم دواړو ته ورکول کیږي او نبوت چې دی یوازې غیر ظالم ته ورکول کیږي قال ومن كفر فامتعه قليلا چا چې کفر کړی وي زب هغه ته نفع ورکم قليلا لګه زمانه هغه ته نفع ورکوم ثم اضطره بیا بزدا را کاغما را مجبوروم وي الى عذاب النار عذاب دور ته وبئس المصير او ډیر بد زید ورګرځیدو دی دا ورم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت یاد که هغه وخت چې اوچتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه اوچتول بنیادونه اوچتیږي په بنیادونو اوچتوالی راځي بنیاد نه اوچتیږي بنیاد په ځمکه کې پاتې کیږي نو دلته یبني علی القواعد مراد ده اذ القواعد لا يرتفع نو استعاره بالتبعیه ده يرفع ابراهيم القواعد اوچتول ابراهیم علیه السلام قواعد نو يرفعو په معنا د یبني سره ده يبني على القواعد بناء کوله په قواعد یو فعل ذکر شوی بل فعل ترنه مراد ده يبني على القواعد من البيت واسماعيل او اسماعيل عليه السلام هم دا بنا کوله ابراهيم فاعل ده القواعد مفعول ده واسماعيل فاعل ورعطف ده نو دلته د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مفعول راوړو القواعد په دې کې دی خبره ته الله پاک اشاره کوي چې مدخلیت د اسماعیل علیه السلام په دې رفع د بنا کې دا د تابع په مرتبه کې د ابراهیم علیه السلام د مدخلیت نه ټیټو اصل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پکې تابع خادم نور کار ابراهیم علیه السلام کولو ربنا تقبل منا نو داسې دعا وکړه چې یا الله پاک تقبل منا یا الله پاک ته قبول کی زمونږه څه شي قبول کی دا عبادت زمون قبول کی ربنا تقبل منا د عبادت پس ورسته دعای
نو دعا وکړه چې ربنا تقبل منا. الله ورته نو ویلي چې دې کې دعا وکړه، خو د خپل دعا وکړه ځکه دې پوهېدو د دین په قواعدو چې د عبادت نه وروسته دعا ښه قبلېږي. نو ربنا تقبل منا ګوره یو قبول دی هدایت الله او یو تقبل دی. د قبول او د تقبل په مابین کې دا فرق دی. قبول په هغه ځای کې استعمالېږي چې دا عمل قابل القبولي، عمل پوری صحیح عملي، نو الته لفظ د قبول استعمالېږي. نو کوم عمل چې د قبلولو قابلي پوره عملي الته لفظ د قبول استعمالېږي، او کوم عمل چې د قبلولو قابل نه ناقص عملي الته لفظ د تقبل استعمالېږي. ځکه تقبل باب تفاعل دی، په تکلف دلالت کوي. دا د دې تقاضا کوي چې دا عمل د قبلولو قابل نه دی. نو ابراهیم علیه السلام په تقبل تعبیر کړی دی تواضعا چې الله زما عمل د قبلولو قابل نه دی خو به هم تقبل کړه. تقبل منا انك انت السميع العليم، بشکته اوریدونکې د دعاګانو زموږ دپاره او ته علیم زموږ په نیتونو باندې. ربنا واجعلنا مسلمین لك، یا الله موږ وګرځوه مسلمین لك یعنی منقادین لك، تا ته منقاده، تا ته تابعدار. ومن ذریتنا دا عطف دی په ضمیر منصوبه د اجعلنا باندې. اجعلنا ومن ذریتنا منګه او زموږ د اولادونو نه وګرځوه یا الله پاکه. امتا دا مفعول ثانی د پاره د اجعلنا دی. امتا مسلمتا یا الله پاکه وګرځوه یوه ډله تابعداره لکه ستا دپاره. من ذریتنا من د تبعیض ذکر کړو ځکه الله پاک مخکې ورته ویلو چې لا ینال عهد الظالمین، یعنی ستا په اولاد کې اشارتن ورته الله ویلو چې څه به ظالمانی او څه به غیر ظالمانی، نو ځکه دلته من د تبعیض راوړو. وارنا مناسکنا، او یا الله پاک وښیه موږ ته مناسکنا، مناسک زمونږه. مناسکنا یعنی اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا، اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا، هغه زمون اعمال چې هغه مونږ کو چې کله مونږ حج کوو، یا افعال الحج لن تعبیر هم کوي شي افعال الحج. دویمه معنی د مواضع الذبح وتب علينا، او یا الله زمون توبه قبول کا. نو پیغمبر خو معصومی د توبې د قبلولو څه معنا ده؟ نو ګوره توبه چې ده په دې کې اختلاف راځي، په اختلاف د تائبینو. توبه په درې قسمه ده، یو توبه د عوامو ده، بله توبه د خواصو ده، او بله توبه د اخص الخواص ده. توبه د عوامو الندم والعزم على عدم عوده، على عدم العوده، پښیمانتیا ده او عزم ده په عدم عود چې بیا به دا ګناه نه کوم، دا توبه د عوامو ده. او توبه د خواصو الرجوع عن المکروهات، خواصونه چې مکروه کارونه وشي او د هغې نه رجوع وکړي، نو دا توبه د خواصو ده. او بله توبه د اخص الخواص ده. توبه د اخص الخواص هغه لرفع الدرجات ده والترقي في المقامات، هغه چې توبې وباسي د ګناهونو د وجې نه وباسي، توبې د دې دپاره وباسي چې رفع د درجاتو یې راشي، والترقي في المقامات، او په مقاماتو کې نور هم ترقي راشي. نو دا د اخص الخواص توبه ده. انك انت التواب الرحیم، بشکه ته چې یا الله پاکه ډېر توبه قبلونکی او مهربانی. ربنا وابعث فيهم رسولا، یا الله ولېږه په دوی کې یو عظیم پیغمبر. ربنا وابعث فيهم رسولا، یا الله پاکه ولېږه په دوی کې رسولا یو عظیم پیغمبر. رسولا کې دا تنفیذ د تعظیم دپاره دی. یا الله په دوی کې ولېږه یو عظیم پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نه یتلو علیهم آیاتک، چې د دې پیغمبر ډیوټي بدای چې دای به تلاوت کوي په دوی باندې آیتونه ستا. ويعلمهم الكتاب، د تلاوت تعلق د الفاظو سره، نو د قرآن الفاظ به دوی ته ورښیي. ويعلمهم الكتاب، د تعلیم تعلق د معناګانو سره، او دارنګې به معناګانې د دې کتاب د خلکو ته بیانوي. والحکمت، دارنګې به دوی ته ښیي حکمت نظري او حکمت عملي. حکمت نظري په يعلمهم کې داخل دی، نو دلته به د حکمت نه حکمت عملي مرادي. خپل عملی زندګۍ کې به دوی ته کتاب ورښیي، په عملی زندګۍ به دوی ته قرآن ورښیي. د پیغمبر ټوله عملی زندګي دا تفسیر د قرآن دی. خلقه القرآن، د پیغمبر اخلاق قرآن. نو د حکمت نه مراد څه شو؟ حکمت عملی. حکمت نظری ولې نه مراد و؟ ځکه هغه يعلمهم کې داخل دی.
نو یا الله پاک دوی ته وخیا حکمت عملی، دا ورته خی حکمت عملی. ويزکیهم، او دا پیغمبر به د خپل امت تزکیه راولي، ويزکیهم تزکیه به راولي، یعنی زړونه به صفا کوي. چې زړه صفا شي نو بیا تلاوت د آیتونو مرته اساني، تعلیم د کتاب مرته اساني، او حکمت د پیغمبر د عملی زندګۍ زده کول مرته اساني. نو د زړونو صفا کول. وسیتلو علیهم آیاتک، دا دارالحفاظونو کې چې څوک ناشتي دا د پیغمبر دغه ډیوټي کوي. یتلو علیهم آیاتک، دا د پیغمبر وظیفه وا چې خلکو ته د قران الفاظ خود. زموږ په دارالحفاظونو کې دغه کار کیږي، د قران الفاظ ماشومان ته خودل کیږي. ويعلمهم الكتاب، د تعلیم تعلق د معناګانو سره دی. نو په عامو مدرسو کې علما تعلیم د معناګانو د قران کوي، دا حکمت نظری دی. والحکمت، حکمت نه مراد حکمت عملی دی کنه، حکمت نظری خو مخکې په يعلمهم الكتاب کې راغلو. نو د حکمت نه څه مراد شو؟ حکمت عملی. حکمت عملی یعنی په خپل عملی زندګۍ خلکو ته دعوت ورکول، خلکو ته دین ورکول، عملی زندګۍ سمول. او ويزکیهم، او د زړونو تزکیه راولي. د زړونو تزکیه په خانقاګانو کې کیږي، صوفیا کرام او پیرسیابان کوي، دا د خلکو د زړونو تصفیه کوي. نو د پیغمبر علی السلام دغه تزکیه هم ډیپټي و، د خلکو د زړونو تزکیه به کوله، صفای د زړونو د خلکو به کوله. ډیر داسې کارونه دي چې پیغمبر علی السلام کړی دي د خلکو د زړونو د تصفیه لپاره، د زړه د صفای لپاره. څوک به په سینه ووالو د دې لپاره چې د زړه نه به شک لري شو، څوک به په سینه کې ووالو د دې لپاره چې زړه نه به کفر لري شو. حنین په واقعیا کې هم هغه واقعا اوریدلې ده چې یو مشرک پټ پټ کېدو چې په پیغمبر علی السلام حمله وکړي، پټ پټ کېدو. پیغمبر علی السلام چې ورته وکتل په سینه کې په سوق والو او تورې ورته ورکړه چې ورشه جنگيګا، د کافرانو سره جنگ کوه. یو سوق باندې مسلمان شو. دا د پیغمبر علی السلام توجه و. نو دا تزکیه ده، د زړه صفایی، لکه د صحابه او د زړه صفایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. نو ګوره تصوف دی تزکیه ته وایي. پنځپیریان وایي تصوف چرته راغلی دی، وابیان وایي تصوف چرته راغلی دی. نو تصوف لفظ بنی راغلی ده، ټیک ده، تزکیه خو راغلی ده کنه. د توحید لفظ قران کې شته، معنا خو شته کنه. نو که یو احمق را پیدا شي هغه ماته د توحید لفظ قران کې راوخایا کني زه نه منم، نو هغه ته به مو وایي ته احمقي. د توحید معنا قران کې ډیره ده. یو سړی به وایي د جنازې لفظ ماته قران کې راوخایا کني نه منم، نو هغه به احمقي. مو وایي د جنازې معنا قران کې راغلی ده. نو دارنګه د تصوف معنا په قران کې شته چې وایي زکیه. بعضی زمون مرګري علما په دې اعتراض کوي چې پیرسیابانو کې بزنس والا ډیر دي، کاروباریان ډیر دي، چرسیان پوډریان بزنس کاروباریان دلماز دغه ګن پکې ډیر دي. نو ټیک دا خبره رښتیا ده، ګن پکې ډیر زیات دي. د پیرسیاب مقصد دا دی چې خلک توحید طرف ته راوبلي. بعضی خانقاګانو کې خلک د شرک طرف ته دعوت کیږي، خانقاګانو کې شرکونه کیږي او په شرک باندې خوشالیانې کیږي او د شرک د لپاره مناظرې کیږي. دا بالکل ټیک خبره ده. خو دې ته به پیرانی سو وایو، پیرانی سو، غلط پیراو. دا سو چې د په هر ډله کې شته، علماو کې مشته، علماي سو خو علما، مجاهدینو کې مشته او پیرسیابانو کې مشته، علماو کې مشته. نو د خرابو د وجه نه به د خو په صفت نه وایي. ځکه یو سړی به راپاڅېږي وایي مجاهدین غلا کوي، نو دا وواړه رهبران به درته یادوي، سیاف به درته یادوي، دا به درته یادوي وایي دا مجاهدینو څه وکړه. نو خو ټیک خبره ده، هغه مجاهدین وو خو غلط وخاطه، نو د دوی د وجه نه جهاد نه بدنامېږي. علماو خرابو علماو د وجه نه علم نه بدنامېږي. نو د خرابو پیرانو د وجه نه به تصوف ته بد نه وایي. تصوف صوفیان هم تقسیم دي، داسې لکه علما چې تقسیم دي، لکه مجاهدین چې تقسیم دي. د تصوف مقصد د زړه صفایي ده، د غیر الله نه، غیر الله نه به زړه صفا کړي، د خرابو صفاتو نه به زړه صفا کړي. نو په کومو خانقاګانو کې چې زړه نه صفا کېږي بلکې د ګن نه ډکېږي، دا به خرابې خانقاګانې دي، دا به صحیح نه وي. ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم، بشک یا الله فقط چې العزیز ډیر غالب او الحکیم د حکمت والا. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. ومن يرغب دا انکار او استبعاد ده. ومن يرغب څوک به رغبت کی، رغبت چې کله متعدی په اله سره شي نو مراد به اراده، به ترجمه په اراده کوي. رغبت الى الدنيا یعنی عربت الى الدنيا،
او چې کله متعدی په عن باندې شي نو بیا په معنا د ترک باندې وي، نو دلته په معنا د ترک دی. ومن يرغب یعنی يعرض، څوک به اعراض کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، څوک به اعراض کوي یعنی څوک به پریدي ملت ابراهیمی. ومن يرغب عن ملت ابراهیم، څوک به اعراض کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، یعنی ملت ابراهیمی به څوک پریدي؟ الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک به پریدي سفه نفسه چې خپل ځان قمقل کړی وي. الا من سفه دا منی موصوله ده یا منی موصوفه ده، بدل ده د هغه ضمیر نه په يرغبو کې. ومن يرغب، يرغبو فعل ضمیر پکې مستتر ده، هغه مبدل منه، او من سفه دا ترنه بدل، نو من سفه په محل د رفع کې شو، ځکه دا استثناء من غیر موجبین ده، نو په دې کې بدلیت ده. الا من سفه نفسه، مگر هغه چا چې خپل ځان قمقل کړی وي. سفه نفسه، نفسه مفعول د پاره د سفه ده، ځکه سفه او صفها، سفه د صفها په شان باندې متعدی راځي. په لغت کې خفت ته وي، قمقلوالی ته وي. څوک چې په کارونو کې تلوار کوي او په عواقبو کې سوچ نه کوي نو هغه ته سفیه ویلی شي. خفیف و سفیه، د دې ضد حلیم راځي. الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه، والله پاک فرمایي په تحقیق سره ولقد اصطفیناه، او خامخا په تحقیق سره ابراهیم علیه السلام چې اصطفیناه یعنی اخترناه بالرسالت، دا ما مختار کړو په رسالت باندې. استفا خپل معنا دا اتخاذ صفوه الشيء یعنی خالصه، د یو شي کوچ راخستل دته استفا وای. دلته معنا دا اخترناه بالرسالت، دا ما په رسالت باندې مختار کړو. فی الدنیا، په دنیا کې، وانه فی الاخرته، او ابراهیم علیه السلام په آخرت کې، وانه فی الاخرته لمن الصالحین، ابراهیم علیه السلام په آخرت کې خامخا د صالحین نه دی. الصالحین کې الف لام د تعریف د پاره دی، زائد نه دی. لمن الصالحین نه الف لام د سلی نه دی. تاسو وایي کنه چې اسم فاعل باندې چې الف لام داخل شي هغه الف لام موصولی وي، تعریفی نه، داسې وایي. نو دا الف لام تعریفی دی، دا اصل کې قصر د الف لام موصولی د طرف نه دی، قصر د اسم فاعل د طرف نه دی. مطلب دا دی چې الف لام موصولی بل ځای کې نشته، الف لام موصولی په اسم فاعل کې دی. د الف لام موصولی د طرف نه قصر شو، اسم فاعل د طرف نه قصر نه دی. اسم فاعل کې نور الف لامونه مراتلی شي، الف لام تعریفی په کې راتلی شي. نو الصالحین کې الف لام تعریفی دی، الف لام موصولی نه دی. د دې وجه څه ده؟ که الصالحین کې الف لام موصولی شي نو الصالحین الف لام موصولی، صالحین فی الاخرته، دا فی الاخرته د صالحین پورې تعلق لري. نو صالحین فی الاخرته د سله شو، نو تقدیم د بعض سلی راغله په موصول باندې، او تقدیم د بعض سلی په موصول ناجایز ده. لدی وجنه الف لام موصولی نه بلکې تعریفی ده. انه فی الاخرته لمن الصالحین، بشک ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین، د صالحین نو. صالح چاته وي؟ صلاح ضد د فساد ته وي. فساد په ګناهونو باندې راځي، نو صلاح به دا په د ګناه نه په ځان ساتلو باندې راځي. دلته کامله صلاح مراد ده. کامله صلاح په معصومیت کې، ابراهیم علیه السلام معصوم. و اذ قال له ربه اسلم، دا ظرف دی د پاره د اصطفیناه. په هغه وخت چې او فرمایل، کوم وخت کې د مختار او غوړه کړو؟ په هغه وخت کې د مختار او غوړه کړو چې د رب د دوی ویل چې اسلم، منقاد شه الله پاک ته. الله پاک ورته ویل چې اسلم. اوس په دې اعتراض دی چې دا امر ورته الله پاک چې اسلم، نو دا امر ورته الله پاک قبل النبوت کوي، او کدا امر ورته بعد النبوت کوي. که قبل النبوت کوي باطل دی چې اسلم، او که بعد النبوت ورته دا امر کوي باطل دی. وجه دا ده چې کچرته دا امر قبل النبوت وي نو دا هو وحده، او تصور د وحي قبل الاسلام او قبل النبوت دا متصور نه ده. او کچرته بعد النبوت ورته الله پاک امر کوي نو بعد النبوت خو پیغمبر اسنه معصوم دی، منقاد دی، نو څنګه ورته الله پاک فرمایي چې اسلم؟ دا خو طلب د تحصیل د حاصل. نو بعض علما فرمایي چې دا امر قبل النبوت دی،
اذ قال له ربه اسلم، نو دا په طریقې د الهام ورته الله پاک ویلي دي چې اسلم، د الهام په طریقه. ګوره ابراهیم علیه السلام استدلال وکړو بالشمس والقمر والكوكب، هغه استدلالات چې د کړي دا په طریقې د الهام باندې د کړي دي، نو په طریقې د الهام باندې دته الله پاک فرمایي چې اسلم په طریقې د وحی نه. او بعض علما چې فرمایي چې بعد النبوت ورته الله دا امر کړی دی، نو د اسلم نه اطاعت او اذعان د جزئیات د احکام مراد ده، او ثبات علی التوحید ترنه مراد ده. اسلم یعنی په دې ثابت قدمه پاتې شه، یا د جزئیات ته منقاد شه لکه کلیات ته چې منقاد. قال اسلمت لرب العالمین، دو فرمایي چې زه منقادم رب العالمین ته. ووصى بها ابراهیم بنيه، دا بیان د پاره د دې خبرې الله پاک چې ابراهیم علیه السلام کامل او مکمل، دلته تکمیل د غیر ذکر کوي. مخکې الله پاک دا ذکر کړ چې فی نفسه کامل، او دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې د غیر د پاره مکمل. ووصى بها، ها ضمیر د ملت تراجه ده، او یا ها ضمیر اسلمتو تراجه ده. وصیت کړو بها په دې ملت باندې یا په دې اسلمتو باندې ابراهیم علیه السلام بنیه خپل بچیانو ته، یعقوب علیه السلام، یعقوب مبتدا د خبر حذف دی چې یعقوب کذالک، ابراهیم علیه السلام خپل بچیو ته د حکم وکړو چې تاسو الله ته منقاد شئ. یا بنیه داسې ورته ویلي چې یا بنیه ای زما زامنو، یا بنیه د ابراهیم علیه السلام زامن چې 12 دانیو، د یو نوم اسماعیل، د بل نوم اسحاق، اسماعیل او اسحاق، او د بل نوم مدینو، د څلورم نوم زمزانو، د پنځم نوم سرحو، او د شپږم نوم نقشو، او د وم نوم نقشانو، او د اتم نوم امیمو، نهم کیسان نومیدو، لسم سورج نومیدو، یو لسم وطان نومیدو، او دولسم نافس نومیدو. دا 12 زامنو د ابراهیم علیه السلام. او یعقوب علیه السلام زامن چې یو یوسفو، بل روبیلو، بل شمعونو، بل لاویو، بل یهوزا، بل دانی، بل تفتانی، بل کاد، بل اسبر، بل اساجر، او بل لا یکون، او بل ابن یمین. یا بنیه، نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته په دې امر وکړو، داسې ورته ویل چې یا بنیه ای زامنو، ان الله اصطفى، یعنی قائلان یا بنیه، قائلان پکې مقدر دی په حال کون د دې دواړو کې چې دوی وینو کې چې یا زامنو ان الله اصطفى، بشک الله مختار کړی دی لکم ستاسو د پاره الدین، د دین د اسلام، فلا تموتن، نو تاسو ممړ کیږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې مړ شئ چې تاسو الله ته منقاد یئ. دلته لا تموتن په ظاهر کې نه د موت نه راغله، او نه د موت نه په قدرت د انسان کې نه ده، نو دا خو تکلیف به ما لا یطاق راغی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې یو موت دی لا تموتن، یو قید دی چې وانتم مسلمون دی. نو دلته اصل کې نه دی قید ته متوجه ده چې ترک الاسلام دی، لا تموتن الا وانتم مسلمون. مطلب دا دی چې ترک الاسلام مکوئ، اسلام مپرېږدئ، یعنی لا تتصفوا الا بالاسلام وقت الموت، پر اسلام ثابت قدمی پاتې شئ، د مرګ په وخت کې مسلمانان شئ. ام کنتم، ام منقطعه ده او حمزه د انکار د پاره ده، نو ام په معنا د بل اکنتم شهدا، بلکې آیاتاسو حاضرین وي اذ حضر یعقوب الموت، نو ام منقطعه. او بعض علما فرمایي چې ام متصله ده، حذف د معطوف ده پکې، اصل کې داسې ده معطوف علیه پکې حذف ده. اکنتم غائبین ام کنتم شهدا، آیاتاسو غائب وي که شاهد وي، نو استفهام دا د الزام د پاره ده، لیکن دا توجیه صحیح نه ده، ځکه لا يحذف المعطوف علیه فی ام المتصله، فام متصله کې معطوف علیه نه حذفیږي. نو ام کنتم، نو خدا ده چې ام منقطعه ده. الله پاک فرمایي ام کنتم، آیاتاسو وي شهداء حاضر، د دې وجه د نزول دا ده چې يهودو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي چې الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه، آیات په دې نه خبر چې یعقوب علیه السلام چې کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت وکړو. نو الله پاک فرمایي
ام کنتم شهداء آیاتاس حاضر وي چې یعقوب علیه السلام کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت کړی دی نو تاسو په دې وخت کې حاضر وي کنه وي اذ حضر يعقوب الموت په هغه وخت کې چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته موت اذ قال لبنيه دا بدل دی د اذ حضرنا بدل اشتمال دی وكلاهما مقصودان لکه بدل اشتمال کې دواړه مقصودي اذ قال لبنيه بعد دخوله المصر کله چې مصر تلاړو او په مصر کې خلک ولیدل چې د بوتانو د اور عبادت کوي نو په خپل بچیو ویریدو نو خپل بچیو ته وصیت وکړو بچیو ته وایي چې ما تعبدون من بعدي ما مبتدا ده په معنا د اي شيء تعبدون من بعدي زمانه رسته به تاسو د څه شي عبادت کوئ قالو دی بچی ورته ویلې نعبد الهکم من به عبادت د الہ ستا کو اضافت د الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق دی متعدد مضاف کړو پدې کې دی خبرې ته اشاره ده چې د دوی ټولو اتفاق دی په وجود د الله او په الہیت د الله نو ځکه دې ډیرو پیغمبرانو ته مضاف کړو موږ به عبادت کوو د الہ ستا و اله آبائکم او د الہ د پلارانو ستا ابراهیم د عطف بیان دی د پاره د آبائکم هغه ستا په پلارانو کې یو ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل او بل اسماعیل علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام په پلارانو کې ابراهیم علیه السلام راتلو ځکه دی نیکو یعقوب دا د اسحاق او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی و خو اسماعیل په پلارانو کې نه راتلو دی ترو لیکن حدیث کې راځي عمر الرجل سن و ابيه تر دا په شان د پلاری نو ځکه هم دا په پلارانو کې راوست و اسحاق او د اسحاق علیه السلام الها واحده ګور الہی بذل ذکر کړو الہک و الہ آبائک نو پدې کې توهم د تعدد راغلو نو چې توهم د تعدد راغلو دفع د توهم د تعدد وکړه په الہم واحده باندې الہم ولی منصوب ده دا د الہ آبائک نه بدل ده الہ آبائک اوس اعتراض راځي چې نکره خو د معرفین بدل نه راځي او دلته الہم واحده نکره ده دا نکره څنګه د معرفین بدل راغله تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاسو په کافیه کې وایي چې نکره د معرفین بدل نه راځي مګر چې توصیف وشي نو بیا بدل راتلی شي لکه کافیه کې ورته مثال ذکر کړی دی بالناسیه ناسیه کاذبه الہ واحده ونحن له مسلمون او من الله پاک ته چې یو مسلمون منقادون ونحن دا مبتدا ده او مسلمون دا ورته خبر ده دا جمله حال ده د فاعل نه په نعبدو کې موږ د الله عبادت کوو حال دا چې موږ مسلمون یو یا د مفعول نه په حال کې د الله کې چې موږ ته مسلمون یو یا د دوړو نه حال واقع ده د دوړو نه حال واقع کا موږ الله ته مسلمون یو یعنی الله ته اقرار د عبودیت کوو ها ګور دلته کلمه د اسلام راغله الله پاک په دې آیتونو کې تقریبا په دې رکوع کې وځه اسلام ذکر کړو وجعلنا مسلمين لك يو أمة مسلمة لك ديزوا قال له ربه أسلم ديدري أسلمت لرب العالمين دي تلور لا تموتن إلا وأنتم مسلمون دي بينزو ونحن له مسلمون دي شفق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون رستر روان دي نوزي الله پاک لفظ د مسلم ذکر کړی دی دا د مسلم کلمه چې وا د مخکنیو دینونو والاو ته د صفت په طریقه استعمال ده د لقب په طریقه ورته استعمال ده لکه د يهوديانو لقب يهودیتو خو مسلم به صفاتو لقب نو صفاتو د عیسویانو لقب عیسویتو او اسلام ورته صحو کو نشو د يهوديانو د عیسویانو ته په طریقې د صفت استعمالېدو د لقب په طریقه ورته نه استعمالېدو او موږ ته په طریقې د صفت او د لقب دواړو استعمالېږي د پیغمبر علیه السلام امت ته هم لقب دی هم صفت دی لکه د یو سړي ډېر غلامانی هر یو ته غلام ویلی شي خو په طریقې د صفت بیا د یو نوم هم پکې غلام دی نو د صفت هم غلام دی او لقب هم غلام دی او دا نور غلامانی چې دي د هغوی نومونه نور دي لقبونه نور دي خو صفت شته چې د غلام دی نو نور دینونو کې دا د صفت په طریقه استعمالېدو په دې دین کې د لقب په طریقه هم استعمالېږي نو د دې دین والا بزان ته مسلمون وایي ونحن له مسلمون تلك امه الله پاک فرمای دا یو جماعت تلك ابراهیم او اولاده ته مشارون الیه ابراهیم او اولاده ده
ابراهیم او د اولاد امه یعنی جماعت دا یو جماعتو قد خلت یعنی قد مضوت اصلي معنی د انفراد چې یوازې شو خدلته معنا د مضوت تیر شو لها دا جمله مستأنفه ده لها ما کسبت او یا بدل دی د خلونه ځکه د خلت معنا د لا تشاركونهم تاسو د غوی سره شریک نه یې او غوی تاسو سره شریک نه دي عدم مشارکت الله بیانوي لها ما کسبت د غوی د پر هغه چې دوی کړی دي چې په غیر منسوخ دین عمل کولو هغه په غیر منسوخ دین عمل کړو ځکه دا غوی دین په هغه وخت کې صحیح دین او غیر منسوخ دین او په غیر دین باندې عمل کول صحیح او نو ته الله اجر ورکړي ولکم ما کسبتم استاسو د پاره استاسو عمل ده جزاء د استاسو عملونو د چې پنا صحو شو ما څو ویل مخکې لها ما کسبت د غوی د پاره جزاء د خپل عمل ده د غوی عمل څو په غیر منسوخ دین عمل کولو غیرو مې پکې ویلو کنه په غیر منسوخ دین عمل کړو غیر منسوخ دین باندې عمل کول صحیح دي او الله په قیامت کې نیکه جزاء ورکړي ولکم ما کسبتم استاسو د پاره جزاء د استاسو د اعمالو د چې په منسوخ دین عمل کوي او په منسوخ دین باندې عمل کول ګناه ده لدی وجنه تاسو ګناګار یې بلکې د کفر په مرتبه کې یې ځکه په منسوخ دین باندې عمل کول کفر دی او د ناسخ نه منل نو ولکم ما کسبتم تقدیم د مسند په مسند الیه باندې دا د قصر د پاره دی یعنی دا ما کسبتم تاسو پورې مقصور دی او ما کسبت تر هغه پورې مقصور دی دا هغه عمل تاسو ته فائدہ نه درکې ځکه هغه په غیر منسوخ دین عمل کړو او تاسو عمل هغه ته نقصان نه رسي چې تاسو په منسوخ دین باندې عمل کوئ پدې کې د دوی د یو توهم دفع ده دوی به ویلي چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو نیکی کو که بدی کو الله پاک به مون بخي نو الله پاک فرمایي چې دا څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړو یا معاشر قریش ان اولى الناس بالنبي المتقون اے د قریش ډلې پیغمبر ته قریب ترین تقوادار خلق دي فكونوا بسبيل من ذلك ان تقوا کوي فانظروا الله يلقان الناس تاسو ګور سوچ کوي چې په قیامت کې د مسره د خلق ملاقینش يحملون الاعمال خلق بدزان سره اعمال راوړي وتلقوني بالدنيا او تاسو بدزان سره ماته دنیا راوړي فاصد عنكم بوجهي زب بیا تاسو نه مخ اړو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې عمل شاته پریدي د عمل په وجه شاته پاتې شي د نسب په وجه به مخکې لاړ نشي وقالوا كونوا هودا او نصارا وقالوا دوی المؤمنان تكونوا هودا چې تاسو يهوديان شئ دا د دوی دعوت ذکر کوي چې د بچیانو به يهودیت طرف ته دعوت ذکر کولو مخکې په یعقوب علی السلام د يهودیت دعوه وکړه نو الله پاک په غیرت وکړو او اوس دې بچیانو يهودیت طرف ته دعوت چلولو نو الله پاک په دوی باندې رد کړي د دې آیات شان نزول عبد الله ابن عباس عبداسي بیانوي چې انها نزلت فی رؤساء اليهود دا د يهودو د مشرانو په باره کې نازل شوی دی چې کعب ابن اشرف مالک ابن صویف وهب ابن یهوذا ابي یاسر ابن احطب دارنګ نسوارا د نجران هغه د مسلمانانو سره د دین په باره کې لانجه وکړه هر یو بویل چې انها احق بدین الله من غیرها زمو دین په حق ده نو الله پاک فرمایي دوی ویل چې کونو هودن او نصارا کلمه ده او د تنویع د مقال د پاره ده یعنی قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى يهوديانو يهوديت ته دعوت چلولو عیسویانو عیسویت ته دعوت چلولو دا څنګه چې يهوديانو دواړو ته دعوت چلولو عیسویانو دواړو ته دعوت چلولو ځکه دوی یو د بل سره ورانو نو او د پاره د تنویع د مقال ده تهتدوا دا جواب د امر ده قل تورته ويا بل عطف د معطوف عليه ورته مقدر ده چې لا نكون كما تقولون دا تاسو چې څوای داسې مونږ کیږو بل ملت یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا بلکې متابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا یعنی مستقیما یو معنی ده مستقیما دویمه معنی ده ما علم من الباطل الى الحق چې د باطل نه حق طرف ته د ابراهیم علیه السلام ملت مایل ده د ملت معنا ما درته ذکر کړه چې په شریعت کې درې خبرې وي یو اصول پدې کې یو لک سریری زره کم او زیات پیغمبران ټول متفق دي او پدې کې نسخ هم ناراضي اصول عقاید نه نسخ کیږي دویم کلیات پدې کې ډېر کم اختلاف راځي هم دي قواعد کلیه ته ملت وي او دا قواعد د ملت محمدی او د ملت ابراهیمی سره متحد دي
نو ځکه موږ تابع کېږو د ملت د ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیمي ځکه زموږ ملت او د ابراهیم علیه السلام ملت سره یو شی دی دا کلیات او بل چې دي فروع دي نو د فروع په باره کې الله پاک فرمایي لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا نو دا فروع چې دي د اختلاف د زمانو له وجې نه بدلیږي را بدلیږي نو د ملت په معنا خو پوه شوئ ما درته سحر کې یو اعتراض هم دفع کړو ما تاسو ته ویلو چې موږ تقلیدي شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو اوس که په تاسو اعتراض راشي چې تاسو خو کله مفتا به قول د امام ابو یوسف ګڼئ کله مفتا به قول د امام محمد ګڼئ نو تاسو خو تقلیدي شخصي نه دی کړی نو تاسو ته ما جواب وښودو چې اگر چې په بعضې جزئیاتو کې دا په جزئیاتو کې د یو قول مفتا به دی او د بل قول غیر مفتا به دی دا اختلاف د درې واړو امامانو دا په جزئیاتو کې راځي په کلیاتو کې نه راځي اصول او قواعدو کې اختلاف نشته اصول او قواعد د درې واړو یو شی دي نو د اختلاف په جزئیاتو کې دی نو په جزئیاتو کې د یو قول کله مفتا به وي او د بل غیر مفتا به وي خو موږ تقلید شخصي کوو په دې معنا باندې چې په قواعدو کې او په دې اصولو کې موږ د امام صاحب په مذهب یو اصولو په قواعدو کې موږ د امام صاحب د قول نه خلاف نه کوو اوس په خبره پوه شو بل جواب هم شته چې ګوره درې واړه امامان دي که نه موږ تقلیدي شخصي کوو د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه یو بل جواب دا دی د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه کې لیکن په دې جواب خو عوام نه پوهېږي د دې وجه نه دغه ښه جواب دی چې یو قواعد کلیه دي بل جزئیات دي دا د درې وړو امامانو اختلاف په جزئیاتو کې راځي په قواعد کلیو کې نه راځي قواعد کلیه د درې وړو یو شی دي نو چې یو شی دي موږ تقلید شخصي کوو په دې معنا باندې چې د امام صاحب د مذهب د قواعدو نه وځو وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه وما كان د عطف دی په حنیفا باندې بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه نو د یو مولوی صاحب نه واوري د حنفي او د یو وابي سره مناظره ده او وابي ورته وایي چې حنفیت قرآن او حدیث کې نشته دا ورته وایي څنګه نشته آیات کې راځي بل ملت ابراهیم حنیفا ابراهیم علیه السلام هم د امام صاحب په مذهب ابراهیم علیه السلام حنیفا وګوره ابراهیم علیه السلام هم د امام صاحب په مذهب حنفي خو بیا ما تعویل پکې وکړه د په دې خبره کې چې دا جواب ترکی به ترکی دی خو غلط جواب دی وابیان چې چرته د اهل حدیث لفظ ګوري وای د دې نه موږ مراد یو مولا النعیم نومېدو نو وای زما پیغمبریم قرآن کې ذکر شوی دا الله پاک فرمایي لتسألن یومئذ عن النعیم وای د نعیم مولا په باره کې بس تاسو نه تپوس کېږي نو دلته وابیان هم چې چرته د اهل حدیث لفظ ګوري که نه وای دا مونږ یو او پرویزیان چې چرته د اهل قرآن لفظ ګوري وای دا مونږ یو او جماعت المسلمین ولا چې چرته د مسلمین لفظ ګوري وای دا مونږ یو ونحن له مسلمون وای دا زمونږ ډله یادوي نو دا ټول قرآن کې تحریفات دي دا ډلې چې کله را پیدا شوي په دې وخت کې چې کله قرآن نازلېدو دا ډلې نه وي نه د اهل حدیثو ډله وه دا د وابیانو نه د پرویزیانو ډله وه او نه دا نورې ډلې وي وما كان من المشرکین قولوا آمنا بالله دا خطاب د مؤمنانو ته او په منزله د بدل البعض دی د بل ملت ابراهیم حنیفانا قولوا آمنا بالله تبیت ویا چې مونږ تصدیق کړی دی په الله باندې وما انزل الینا او په هغه څه باندې چې مونږ ته نازل شوی دی وما انزل الی ابراهیم او په هغه صحف باندې زمون ایمان دی چې هغه نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام باندې الله صحف نازل کړه و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام په اسحاق علیه السلام په یعقوب علیه السلام په دوی خو مستقل صحف نو نازل شوی یوازې په ابراهیم علیه السلام نازل شوی په ابراهیم علیه السلام صحیفه دوی ته پاتې وي او دوی مامورو چې د دوی په تفاصیلو به عمل کوي لدی وجه نه د دې صحف نسبت د ټولو پیغمبرانو ته وشو والاسباط اسباط جمع د سبت لکه احمال او حمل اولاد د یعقوب علیه السلام ته وایي بعضې علما وایي چې اولادو د اسحاق علیه السلام ته وایي او د دوی اولادونه وما اوتي موسی اسباط پیغمبران نه دي ځکه په اسباطو کې د یوسف علیه السلام ورونه هم راځي او د یوسف علیه السلام ورونو چې کومه ګناه کړې وه هغه د پیغمبرۍ سره منافي وه وما اوتي موسی او زمون ایمان دی په هغه تورات باندې چې ورکړی شوی و موسی علیه السلام ته و عیسی او زمون ایمان دی په هغه انجیل باندې چې ورکړی شوی و عیسی علیه السلام ته وما اوتي النبیون او زمون ایمان دی په هغې صحیفو باندې چې ورکړی شوي وي پیغمبرانو ته
من ربهم د اوتیه پورې تعلق لري، او هم ضمیر نبیینو ته راجع دی د جانبه د رب د دې نبیینو نه. لا نفرق بین احد منهم، من فرق نکو په مابین د یو د دوی کې، لکه اهل کتابو چې فرق کړو، آمنوا ببعض وکفروا ببعض ونحن له مسلمون، او من الله پاک ته منقادون یو په عبادت او په توحید کې. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثله، ګوره په دې کې دوه توجیهات دي. یو توجیه پکې دا ده چې بمثله کې دا ما زائده ده، نو تقدیر د عبارت دا دی فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، که دوی ستاسو په شان ایمان راوړو نو با زائده کا، لکه جزاء سیئة بمثلها، یعنی جزاء سیئة مثلها، نو با زائده ده. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، که دوی ستاسو په شان ایمان راوړو نو تشبیه الایمان بالایمان ده، که با زائده کوي، او یا دا مثله پکې زائد کوي. نو فإن آمنوا بما آمنتم به، که دوی ایمان راوړو په هغه قرآن چې تاسو په ایمان راوړی دی، تاسو چې په کوم قرآن ایمان راوړی دی او دوی په هغه ایمان راوړو، فقد اهتدوا، نو الله پاک فرمایي دوی به په لاره برابر شو. وإن تولوا، یعنی اعرضوا عن الایمان المأمور به، کچرته دوی اعراض وکړو د هغه ایمان نه چې هغه مأمور به دی، فإنما هم فی شقاق، دوی بشک په مخالفت کې د الله دی. شقاق یعنی مخالفت الله. عبد الله ابن عباس به دغه معنا کوي، مخالفت الله. دویمه معنی دا منازعه و محاربه، دریمه معنی دا عداوه. خدا اوله معنی دا عبد الله ابن عباس ابن را نقل دا صحیح معنا دا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيك دا تفریح او تسلی د مؤمنانو دا. پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکوي د مسلمانانو زړه خوشحالي چې وعده ده کومک ورسره کوي په ابلغه طریقه، ځکه سین پکې ذکر کوي او سین دلالت کوي په تحقق د وقوع، چې دا د الله کفایت چې ده دا ستاسو لپاره کافی ده. فسيكفيكهم الله كيدهم، مفعول به ورته حذف ده، دا دوی د شرارت نه به الله ته کافی شي، یعنی کافی ده ستاسو لپاره د دوی د فریب نه الله، یعنی ستاسو طرف نه به الله د دوی سره ګوري. نو دا د الله غیرت ده چې زموږ دفاع کوي. وهو السميع لأقوال الفريقين العليم بأحوالهما، الله د دوی په حالاتو باندې مخ عالم دی او د دوی په اقوالو باندې مخ عالم دی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله په دې کې درته ښه ترکیب کوم، نور ترکیبونه به درته وروسته کوم، د دې ښه ترکیب مطابق درته معنام ذکر کوم. صبغة الله مفعول مطلق دی لپاره د فعل مقدره، تقدیر د عبارت دا دی صبغنا الله صبغة، لك وعد الله، وعدنا الله وعدا، نو صبغنا الله صبغة، یعنی من الله په خپل رنگ کې رنگ کړیو. صبغة الله معنی دا شو چې من الله پاک په خپل رنگ کې رنگ کړیو. دا یو رواج د عبادت طریقه وا، هغه ته به استباغ ویلې. عیسویانو کې به چې کوم ماشوم پیدا شو نو یو زیړ قسم رنگو، په دې کې به دا ماشوم غوپه کړو، دې ته به غوټه پکې ورکړه په زیړ رنگ کې، دې ته به د استباغ عمل ویلې. نو بیا به دوی ویلې چې دکې اوس عیسویت پوخ شو، او یا به څوک د یهودیت نه عیسویت ته واوښتو، یا به د شرک نه عیسویت ته واوښتو، یا به د اسلام نه عیسویت ته واوښتو، نو په دې زیړ رنگ به یې رنګ کړو، نو دوی ته به استباغ ویلې. نو صبغة الله په دې استباغ دوی فخر کولو چې موږ استباغ لرو او تاسو استباغ نه لرئ. نو الله په دوی باندې رد کوي چې صبغة الله، یعنی صبغنا الله صبغة، الله پاک مونږ په خپل رنگ رنگ کړیو. نو مونږ الله په خپل رنگ رنگ کړیو، یعنی دا الله په دین باندې مونږ رنگ یو. نو دلته صبغنا الله صبغة د دې ذکر مشاکلتن ده، او دې ته مشاکلت تقدیری وایي. دا هغه عیسویانو صبغه نه ده ذکر شوی، مقدره ده، خو د هغې مقدرې صبغې دپاره الله پاک دلته زموږ د دین نه تعبیر په صبغه وکړو. نو مشاکلت تقدیري د تلخیص کې تاسو وایي صبغنا الله صبغة، الله پاک مونږ په خپل رنگ رنگ کړیو. دا ښه ترکیب دی. دویم ترکیب پکې دا دی چې دا منصوب کا بنا بر اغرا، صبغة الله یعنی علیکم صبغة الله، فزان لازم کې د الله رنگ. دریم ترکیب پکې دا دی چې دا بدل دی د ملتنا، بل ملت هغه ځای کې چې راولو، بل ملت یعنی نتبع ملت،
نو داغه د ملت تشریح ده. ملت ابراهیم څه شی ده؟ ملت ابراهیم چې د صبغت الله، د الله رنگ ده، یعنی د الله دین ده. نو د الله د دین نه تعبیر پر رنگ باندې مشاکلتن کړی ده. ومن دا من مبتدا ده، احسنو دا ورته خبر ده، استفهام د انکار د پاره ده. ومن احسنو څوک ښکلی دی د الله نه، صبغتن ازروی رنگ، صبغتن منصوب دی بنا بر تمیز. ونحن له عابدون او موږ د الله د پاره عبادت کوونکي یو. له تقدیم الجار لافاده الاختصاص، یوازې موږ د الله عبادت کوو او بل څوک چې د الله عبادت نه کوي. او په دې کې تعریض دی د پیغمبر علیه السلام د زمانی یهودو او مشرکانو ته چې هغوی یهودیت کې شرک کوي او په عیسویت کې شرک کوي. قل اتحاجوننا فی الله، حمزه د انکار د پاره ده، او تحاجوننا په معنا د تجادلوننا سره ده. آیا تاسو زمون سره مجادله کوي؟ مجادله خو پیژنې، یو مناظره ده بله مجادله ده. مناظره توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لاظهار الصواب، یوې قضیې ته دوه کسه متوجه شي د پاره د اظهار د ثواب، نو دې ته مناظره وایي. او مجادله چې ده توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لا لاظهار الصواب، د اظهار د حق د پاره چې نه هغې ته مجادله وایي. نو ځکه الله پاک اتحاجوننا ویلې، آیا تاسو زموږ سره مجادله کوئ فی الله د الله په دین کې، د الله د دین په باره کې، د حق دین په باره کې مجادله کوئ. تاسو داسې وایي چې حق دین یهودیت دی، یا دا وایي چې حق دین نصرانیت دی، او بیا دلایل هم دا وایي چې یهودیت او نصرانیت مقدم دی او تقدیم دلیل د ترجیح دی. او یا دا وایي چې عربانو دوی د بوتانو عبادت کړو او یهودیانو او عیسویانو چرته هم د بوتانو عبادت نه دی کړی، له دې وجې نه یهودیت او عیسویت دا راجح دی. او یا دام وجه د ترجیح ګرځوي چې تاسو وایي نحن ابناء الله وحباؤه، او دارنګې وایي چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. دا یو څه وجه د ترجیح غلطي بیانوي. وهو ربنا وربكم، دا جمله حالیه ده. حال دا دی چې دا الله پاک زمونږ هم رب دی، وربكم او ستاسو هم رب دی. لا اختصاص له بقوم دون قوم، الله پاک د یو قوم پورې خاص نه دی. نو د الله اراده او خوښه ده چې چاته نبوت ورکوي او چاته نه ورکوي، یو دین منسوخ کوي بل دین ناسخ کوي. ولنا اعمالنا ولنا جزاء اعمالنا، زمونږ لپاره جزا د اعمالو زمونږ ده چې هغه مطابقه د ناسخ دین سره ده. ناسخ دین باندې بهترینه جزا مرتبه. ولکم اعمالکم، او ستاسو دپاره ستاسو جزا د اعمالو ستاسو ده چې هغه د منسوخ سره مطابقه ده. او په منسوخ باندې عمل کول یا ګناه ده یا کفر ده. تاسو په منسوخ باندې عمل کوئ، په منسوخ باندې عمل کول څه شی ده؟ ګناه یا کفر. اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې زموږ د فقه په کتابو کې خو دا راځي چې رفع الیدین منسوخ دي، نو امام شافعي صاحب چې په رفع الیدین عمل کوي دا پکار دی چې ګناه شي یا کفر شي. امام احمد ابن حنبل چې رفع الیدین کوي، تاسو رفع الیدین ته منسوخ وایي، نو پکار دی چې ګناه شي یا کفر شي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې منسوخ په دوه قسمه ده، یو قطعي منسوخ ده، بل اجتهادي منسوخ ده. دا زاړه دینونه چې دي قطعي منسوخ دي، هغې ته منسوخ نه ویل کفر ده. او یو اجتهادي منسوخ ده، دا رفع الیدین اجتهادي منسوخ ده، قطعي منسوخ نه ده. په خبره پوه شئ؟ اجتهادي منسوخ ده. اجتهادي منسوخ کې مجتهد ته یا الله یو اجر ورکوي یا دو اجر ورکوي. ونحن ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون، او موږ د الله پاک د پاره مخلصون یو، موږ اخلاص کوو. موږ داسې اخلاص کوو چې د الله پاک په عبادت کې د الله سره څوک شریکو نه. مخلص چاته وایي؟ مخلص فضیل ابن عیاض رحمه الله یو لوی ولی الله دی، هغه د مخلص معنا داسې کوي. هغه فرمایي ترک العمل من اجل الناس ریاء، والعمل من اجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله منهما. یو ریا د بل شرک د بل اخلاص دی. د خلکو د وجنه یو عمل کول دا شرک دی، د خلکو د وجنه عمل پرې ښودل دا ریا ده. اخلاص دې ته وایي چې نه شرک نه ریایي، نه د چا د وجنه عمل کوي نه د چا د وجنه عمل پرېږدي. بعضې خلک مونځ نه کوي، ډېر نفل نه کوي، چې بیا ترې تپوس وکړي وایي بیا به راته خلک ریاکار وایي. نو د دې د وجې نه چې خلک راته ریاکار ونه وایي، یو نیک کار نه کوي.
بعضې خلک نیک کارونه د دې دپاره کوي چې خلک راته عبادت کوونکي ووایي. نو ترک العمل من اجل الناس، د خلکو د وجه نه نیک عمل پرېښودل دا ریا ده. اول عمل من اجل الناس شرک، د خلکو د وجه نه نیک عمل کول دا شرک دی. والاخلاص ان يعافيك الله منهما، اخلاص دې ته وایي چې د دواړو نه دې الله وساتي، هم د ریا نه هم د شرک نه. یعنی نه د چا د وجه نه یو عمل کوي او نه د چا د وجه نه یو عمل پرېږدي، دې ته ویلی شي اخلاص. بعض علما د اخلاص معنا داسې کوي چې اخلاص دې ته وایي ان تستوي افعال العبد في الباطن والظاهر، چې د انسان افعال په باطن او په ظاهر کې یو شی وي، چې د خلکو د نظر نه پناه او چې د خلکو په مخ کې وي، نو د عمل یو شی وي. دریم بعض علما د اخلاص تعریف داسې کوي چې ان یکتم حسناته کما یکتم سیئاته، ان یکتم حسناته چې خپل نیکی داسې پټوي لکه خپل ګناهونه چې څنګه پټوي، نو دې ته ویلی شي اخلاص. د اخلاص په مقابل کې ریا راځي. سلیمان الدارمی رحمه الله د ریا دپاره 3 علامې ذکر کوي. د ریاکار سړي 3 علامې دي. اول الکسل عند العبادة في الوحده، چې یوازې وي نو بیا په عبادت کې سست وي. دویم النشاط في الکسره، چې د خلکو په مخ کې وي نو بیا په عبادت کې نشاط ډېر په چستۍ چالاکۍ سره ولاړي. او دریم حب الثناء على العمل، چې څوک د صفتو کې ډېر خوشحاله شي. نو دا 3 صفته چې درکې نه وي نو ته مخلص یې. ریا کې دا د ریا 3 علامې دي، دا 3 وړه چې درکې نه وي نو ته مخلص یې. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، ام متصله ده یا منقطعه ده؟ که ام منقطعه کوي نو په معنا د بل سره به کوي، او حمزه به د پاره د انکار کوي. دې کې به انتقال د توبیخ علی المحاجات نوي، توبیخ علی الافتراء. مخکې اتحاجوننا باندې توبیخ، اوس په دې افتراء توبیخ دی. بل اتقولون، بلکې آیا تاسو دا م وایئ چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب دا یهودیان عیسویان وو، نو دا توبیخ په افتراء دی. او که ام متصله شي نو بیا به معادل حذفوي، بیا به داسې وایي اتحاجوننا، آیا تاسو محاجات کوئ او که افتراء کوئ. هغه مخکې اتحاجوننا دا غي معادل وي، معادل حذف ته ضرورت نشته. که ام متصله کوي نو ام تقولون بدا اتحاجوننا معادل شي، نو داسې بشي اتحاجوننا ام تقولون، آیا محاجات کوي او که افتراء کوي. افتراء دا ده چې ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، تاسو د دې 3 وړو په باره کې وایي چې دا یا یهودو او یا عیسویانو. قل اانتم اعلم، الله پاک فرمایي ته دوی ته وایي چې آیا تاسو خبر یې ام الله، او که الله خبر ده. الله پاک مونږ ته خبر راکړی دی چې ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانیه، ابراهیم علیه السلام دا نه یهودي او نه عیسوي و، ځکه یهودیت د موسی علیه السلام نه شروع شو او عیسویت د عیسی علیه السلام نه شروع شو، او ابراهیم علیه السلام ډېر مخکې تیر شوی دی. دا خو داسې ده لکه چې یو څوک وایي چې آدم علیه السلام پښتون و که پنجابی و، نو پنجابیان او پښتانه خو وروسته پیدا شوي دي، آدم علیه السلام خو مخکې تیر شوی دی. نو ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه عیسوي و، دا خو وروسته پیدا شوي دي. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، څوک د ډېر ظالم د هغه چا نه كتم شهادة عنده د ثابتتن پورې تعلق ورکا، من الله د واصلتن پورې تعلق ورکا. نو په معنا به ښه پوه شي. کتم شهادتن چې دی ګواهي پټوي، دا ګواهي چېرته ده؟ ثابتتن عنده، دا د سره ثابته ده، د سره شته. او دا ګواهي د کوم ځای نه ده حاصله کړې ده؟ واصلتن من الله، د الله د طرف نه ورته را رسېدلې ده. نو داسې ګواهي پټه کړه. د مطلقې ګواهۍ پټول ناجایز دي، خو چې ثابتتن عنده شي او واصلتن من الله شي نو په دې کې تاکید د انکار دی، د دې پټول سخترینه ګناه ده. هغه ګواهي دا وه چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه عیسوي و، او دارنګې محمد صلی الله علیه وسلم د زیر ابراهیم علیه السلام ورکړی و. مخکې زیره ذکر شو که نه چې وابعث فیهم رسولا، یا الله پاکه په دوی کې یو عظیم پیغمبر راولېږه، د پیغمبر علیه السلام زیری ورکړی. وما الله بغافل عما تعملون، نه دی الله پاک نه خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ.
تلک امه دا یو جماعت دی قد خلت یعنی قد مضت چې دا تیر شو لها ما کسبت ولکم ما کسبتم د دوی دپاره هغه څه دي چې لها جزاء ما کسبت ولکم جزاء ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوینه به تپوس نه کیږي ستاسو د اعمالو په باره کې آیات مکرر کو دا آیات مخکې تیر شوی په اول کې ابراهیم ومن ذکر معه مرادو او په دې کې اسلاف د یهودو مراد دي او یا مخکې اهل کتابو ته خطابو او دلته مونږ ته الله پاک خطاب کوي چې ګوره د هغوی پسې اقتدا ونه کوي راجح دا دی چې دا تقریر د مبالغې فی التحذیر دپاره دی او دپاره د زجر دی عن الافتخار بالآباء چې په پلارانو باندې فخر مه کوئ نو د دې نه الله پاک خلق منع کوي لس منټه تقریبا تبلیغی حضرات وایي چې موږ به الله پاک د جهنمیانو باره کې تپوس کوي او دلته الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي چې لا تسأل عن اصحاب الجحیم پیغمبر علیه السلام نه به الله پاک تپوس د اصحاب الجحیم په باره کې نه کړي دلته ما درته تقدیر ولګولو یعنی مطلب یې دا دی چې ته مجبر نه یې د دعوت نه وروسته که دوی ایمان نه راوړي نو په تا څه ګناه نشته نو دعوت ضروري دی چې د دعوت نه وروسته هغه ایمان را نه وړو نو بیا د هغه ګناه په هغه ده په تا باندې نه ده احناف خلفای راشدین کی تقلید کیوں نہیں کرتے ګوره دا اعتراض دی چې تاسو وایئ زه د امام صاحب په مذهب یم نو د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب ولې نه یې داسې اعتراض به دې مقصدي که نه چې تاسو وایئ چې یو ځان ته وایئ چې زه د امام صاحب په مذهب یم نو داسې ولې نه وایئ چې زه د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب یم ګوره داسې وایه ښه موږ د داسې مجتهد تقلید کوو قیدونو ته پکې ګوره موږ د داسې مجتهد تقلید کوو چې د هغه مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت دي مذهب مکمل مدونی مذهب متواتری درې قاعده دی واورېده اول د داسې مجتهد تقلید کوو چې د هغه مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت وي دویم مذهب مکمل مدونی دریم مذهب متواتری اوس درې اعتراضه دفع شو موږ د داسې مجتهد تقلید کوو چې مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت وي په دې د یو اعتراض دفع وشوه که امین الله پېښوري درته ووایي چې زما په مذهب شه زم امتي یم امام صاحب هم امتي دی نو زما په مذهب شه زه ژوندی یم او هغه مړ دی نو ته به ورته وایي چې زه د داسې مجتهد تقلید کوم چې مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت وي ته خپل مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت که ستا دلیل شرعیه دوه دي قرآن او حدیث کم آیات کې راغلي چې امین الله مجتهد دی کم حدیث کې راغلي چې امین الله مجتهد دی ته خپل مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت کړه زه د امام صاحب مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابتوم چې اجماع ده زموږ دلیل خو څلور دي که نه نو د امام صاحب مجتهدوالی په اجماع ثابت دی نو د داسې مجتهد تقلید کوو چې مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت خدای اعتراض ختم که تا ته امین الله ووایي چې زما په مذهب شو نو څه به ورته وایي زه د داسې مجتهد تقلید کوم چې مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت دی ستا په نس دلیل شرعیه دوه دي قرآن او حدیث او ستا مجتهدوالی په دې دلایلو کې نه دی ثابت د امام صاحب مجتهدوالی په اجماع ثابت دی بلکې د امین الله ملاوالی لا نه دی ثابت مجتهدوالی په لفظې پرېږدي دویم قید مې څه لګولی چې مذهب مکمل مدون د ټولو مسایلو تدوین یې کړی د اودس مسایل چې راته پکار شي نو د دې مجتهد نه به ماته میلاویږي د منځه مسایل راته پکار شي نو د دې مجتهد نه به ماته میلاویږي مذهب مکمل مدونی او د ابوبکر صدیق صاحب مذهب مکمل مدون نه دی نو که تا ته څوک وایي چې د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب ولې نه نو جواب دا دی چې د هغه مذهب مکمل مدون نه دی پوه که نه راځه هدایه به راواړو یا به تعلیم الاسلام اسانه دی تعلیم الاسلام راواړه او په یوه صفحه کې لس مسلې دي زه په هره مسله کې ماته د ابوبکر صدیق صاحب قول به حواله ښیه چې دې ځای کې د ابوبکر صدیق صاحب دا قول دی په دې کې دا قول دی په دې کې دا قول دی به حواله راته ښیه که د یوې صفحې په مسایلو کې د ابوبکر صدیق صاحب قول دې راته وښودو بیا به زه د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب شم د هغه مذهب خو مکمل مدون نه دی د امام صاحب مذهب مکمل مدون دی که د اودس مسلې غواړي درته میلاویږي که د مانځه غواړي که د زکات غواړي که د حج غواړي همدا د صحابو فتوی را جمع کړي او مرتبې کړي دي نو د امام صاحب تابعداري د امام صاحب په مذهب کې د ابوبکر صدیق صاحب اقوال هم شته د حضرت عمر هم شته د حضرت عثمان هم شته دا مغوی پیروي ده خو به هر تقدیر لنډ جواب مې درته دا وکړو د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب ولې نه یې د هغه مذهب مکمل مدون نه دی که نه تعلیم الاسلام کې به یو 3 صفحې یو 100 مسایل زه درته ووایم او په دې کې ماته به حواله د ابوبکر صدیق صاحب مذهب ښایه چې دې کې دا د مذهب دی
او څلورم قید مې څه لګولی چې مذهب به متواتري. ګوره که څوک درته وایي چې د امام شافعي صاحب په مذهب ولې نه د امام مالک صاحب په مذهب ولې نه عوامو ته کوی د امام مالک او د امام شافعي او د امام احمد مذهب دلته متواتر نه دی. دلته نه د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد مفتی شته، نه مدرسه شته، نه شیخ الحدیث شته، نه تیر شوي دی او نه شته. نو دا مذهب دلته متواتر نه دی. بس